دویم عزتمندو د حج بیت الله د حج بیت الله مبارک میاشت ده. سخت کال ډېره سپېره سپېره چې کوم دی پاکستان کې هوا ده، بلکې صرف پاکستان کې نه ده، په ټوله دنیا کې ده. دا ورځې به څومره مبارکې وي، د ورځې به یو انسان چې کوم دی مونږ لیده فلانې د حج تیاری وکړو روان شو، او نن چې کوم دی ډومبنی فلایټ دی، سبا دویم دی، بله ورځ دریم دی. خلق به لګیا وو د لب مخکې به چې کوم دی تیاری وي، حجي کیمپ به ښکلی آباد و، خلکو زړونه به جوش جذبه او ولوله به وه چې اوس به چې کوم دی د حاجیان صاحبان لاړ شي، بیا به هلته د خپل وطن دپاره دعاګانې وکړي، بیا به الله کریم ته په عرفات کې چې کوم دی ودرېږي او جړاګانې به وکړي، بیا به الله کریم ته چې کوم دی په مطاف کې غیر چاپېره ګرځي او دعاګانې مونږ ته به مو وکړي، د قوم ته به مو وکړي چې دا حالات الله پاک زمونږ بدل کړي. مونږ دومره مجرمان جوړ شو چې مونږ د الله د دروازې په ځان باندې په خپله باندې بندې کړو. سخت کال د بهر نه خو د حج بیت الله خلق دپاره خلق نه ځي، کم وطن نه به چې 30 لاک کسان چې کم دی څه کېدل، په ټول دنیا نه به راتلل او ستا به په لګونو خلق د دې وطن نه تلل. نن افسوس خبره دا ده چې موږ دومره د الله او رسول د در سره غدارۍ وکړې چې الله په موږ باندې خپل درم بند کړ. چې کله انسان ځان باندې ظلم وکړي د حضور دربار ته لاړ شي، نو کیدای شي الله پاک مهربانه ذات دی چې حضور رضا شو، الله به هم رضا شي. ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک. مگر نن افسوس دا د عزتمندو په دې مبارک میاشت کې په چاپېرچم باندې وګورئ، د یو ځای نه به هم دا خبر نه شئ چې حاجي د بیت الله چې کوم دی حج له روان دی. دا عزتمندو وړه خبره نه ده، دا د امت مسلمه دپاره ډېره لویه د تباهۍ یو آغاز دی. او دا عذابونه الله پاک هسې نه راولي، دا د خپل دروازې را باندې هسې نه بندوي. دا د قوم من حیث القوم مجرم دی چې کوم دین متین د ټولې دنیا دپاره کوم نظام راغلی او نن په ټوله دنیا کې د هغې دپاره یو صوبه هم نشته، نو بیا به الله کریم جل جلاله په دې باندې خپلې دروازې بندوي. چې کوم زمونږ د کشمیر لوڼه مظلومان مسلمانان د 15 میاشتو نه بند په بند باندې په کرفیو کې پراته دي، مونږ د هغې دک او درد محسوس نه کوو، بیا به الله په مونږ باندې خپلې دروازې بندوي. چې کوم به زمونږ او ستاسو اولنۍ قبله بیت المقدس مسجد اقصی هغه چې کوم دی په هغې کې دننه اسرائیل چې کوم دی هغې پکې خپل کرتوتونه کوي او هغې کله په مسلمانانو د خپلې مرضۍ مطابق بندوي او کولاوي، نو بیا به الله کریم په مونږ باندې د خپل دروازې بندوي. داسې حالت چېرته نو راغلی چې دا کوم راغی او دا به مونږ تاسو ته وایي چې ګورې حالت ډېر خطرناک را روان دي. که د حضور د عزت سودا کیږي او قوم اوده پروت وي، الله به د دې نه بدتر حالت راولي. چې د حضور په ختم نبوت باندې ډاکې غورځولې کیږي او قوم سره د خپل کرسۍ او د خپل بجلی او د خپل نالۍ او د خپل کوڅې او د خپل روډ غم وي، بیا به الله دا حالت راولي چې د مدینې منورې د جانان مبارک چې کوم دی په نوم باندې عذاب شوي وطن کې مندرونه جوړیږي او جوماتونه شهیدان کیږي او په هغې باندې قوم چې کوم دی هغه په خواب د غفلت کې اوده پراته بیا به الله پاک دا حالت راولي. بیا به د خپل دروازې په مونږ باندې بندوي. همدارنګه عزتمندو چې په یو قوم کې د حضور د ختم نبوت دشمن، د ملک او قوم دشمن چې دی هغه د پاره چې کوم دی هغه نه هغه غدار دی، خو د حضور د ختم نبوت دشمن غدار نه دی. د ملک او قوم دشمن علی الاعلان نشي اوسېدی په دې وطن کې، ډاري کېداري نشي، ولې د قوم دشمن دی. نو ما وایي چې د حضور دشمني او د ختم نبوت دشمني، آیا هغه د حضور د در سره غداري نه کوي؟ مگر د هغه دپاره ځایم شته، د هغه دپاره عهدې هم شته، د هغه دپاره په دې وطن کې مفادات هم شته، د هغه دپاره چغې هم شته، د هغه د حقوقو خبرې هم شته. څومره د افسوس خبره د عزتمندو، هسې خو عام طور باندې د دغې حج بیت الله ورځې به راغلی، خلک به خوشحاله وو او مونږ به راغلو، مونږ به حاجي صاحب سره ملو شو. دا مسله هم ده چې حاجي صاحب کله حج له ځي هغه اعلان وکړي چې زه حج له روان یم، چې خلک راشي د خپلو دعاګانو نه ورته ووایي. مگر افسوس دا دی چې نن مونږ داسې څوک هم نشته چې هغې له ورشو ورته ووایو چې لاړ شي د حضور په دربار کې د دې امت احوال پیش کا. نن به لاړ شي مدینې ته برابر څوک چې خبر کاندي د دوو کونو سرور څوک. باباجي مبارک فرمایي چې زه چاته اوس دا فریاد وکړم، مونږ چاله اوس ورشو، موږ د حضور علیه السلام در ته اوس څوک ولیږو چې ته لاړ شه د حضور په در کې جړاګانې وکړه. هسې به هم چې دا ورځې راغلې او عاشق صادق به په کم کال باندې پاتې شوی و، کم کال باندې به د دې مبارکو چې کم دی منظوري نه وه شوې، نو په هغې کال باندې به دې مبارکو دغه سوې اشعار وې او فرمایل به الله زما د بیت الله شریف دوران یادېږي.
अल्लाह ज़मा द बैतुल्लाह शरीफ दौरान यादेगी, सर पर जड़ा में तो सलगो सलगो हजियान यादेगी। और रब्बुल इज़्ज़त मौला हगल शौक ज़ौक़ तवाफ़ कउन को न चटको हमगी ब मताफ़, तवाफ़ कउन को न चटको हमगी ब मताफ़, ब्या में ख़्वगे ख़्वगे नारे अरमान अरमान यादेगी। अल्लाह ज़मा द बैतुल्लाह शरीफ दौरान यादेगी। और रब्बुल इज़्ज़त मौला हगद हजर अस्वद को लवल, ब्या मुल्तज़म ता प सलगो सलगो लशौक़ जड़ल, प दरवाज़ा के में प मिसल द बारान यादेगी। अल्लाह ज़मा द बैतुल्लाह शरीफ दौरान यादेगी। और ब्या बरक़ात प मक़ाम इब्राहीम के मौला, अल्लाह दे मुंगो तास बार बार बोध ललेकी, ब्या बरक़ात प मक़ाम इब्राहीम के मौला, पस दहागे न दुआ ज़ारे ब्या प हतीम के मौला, तहत मीज़ाब में फ़गिलाफ़ और इख़्फ़ल ज़ान यादेगी। अल्लाह ज़मा द बैतुल्लाह शरीफ दौरान यादेगी। और सर प जड़ा में प सलगो सलगो हजियान यादेगी। और पस लतवाफ़ा जिसे क़ल्ब प ज़मज़म शुज़ुलुना, पस लतवाफ़ा जिसे क़ल्ब प ज़मज़म शुज़ुलुना, पाक लहमो गुनाहुन प कसम शुज़ुलुना, पस लतवाफ़ा जिसे क़ल्ब प ज़मज़म शुज़ुलुना, पाक लहमो गुनाहुन प कसम शुज़ुलुना। रब्बुल इज़्ज़त ब्या में हवस्ता एहसान यादेगी। अल्लाह ज़मा द बैतुल्लाह शरीफ दौरान यादेगी। और प सर सरतोर एहराम तड़ले लंग वहले मौला, प सर सरतोर एहराम तड़ले लंग वहले मौला, ब्याद सफ़ा मरवा पमियन लशो कतल मौला। रब्बुल इज़्ज़त शायर में पशान शान यादेगी। अल्लाह ज़मा द बैतुल्लाह शरीफ दौरान यादेगी। और ब्याद मिना मुज़दलिफ़े द अरफ़ात कारुना, ब्याद मिना मुज़दलिफ़े द अरफ़ात कारुना, कारुना सो उस्ताद एहसान और द फैज़ान दौरुना, ब्याद मिना मुज़दलिफ़े द अरफ़ात कारुना, कारुना सो उस्ताद एहसान और द फैज़ान दौरुना, ब्या हज नपस मिथल पलोर दखपल जानान यादेगी। अल्लाह ज़मा द बैतुल्लाह शरीफ दौरान यादेगी। ब्या हज नपस में तल पलोर दखपल जानान यादेगी। और अल्लाह ज़मा द बैतुल्लाह शरीफ दौरान यादेगी। और बदल त बाबा जी ख़त्म करे दा और फरमाइले दी द मदीने मुनव्वरे हरम अजब शान लरी, चूँकि दा खुद बयान नम बहर दे, द मदीने मुनव्वरे हरम अजब शान लरी, द मदीने मुनव्वरे हरम अजब शान लरी, हिस न पोएगम कसम पर अब अजब शान लरी, हिस न पोएगम कसम पर अब अजब शान लरी। द मोहम्मद अमीन हग दौरान और शान यादेगी। अल्लाह ज़मा द बैतुल्लाह शरीफ दौरान यादेगी। द ज़लन अदा दुआ दा च अल्लाह पदे उम्मत वांदे रहम की योज़ल ब्या मुंतद हज बैतुल्लाह प सूरत के और द उम्रों प सूरत के अल्लाह द ख़पल दर दरवाज़े द ख़पल महबूब द दर दरवाज़े कुलव की।